إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو ډیرو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو کې ناستو با فرده او خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د سورة البقره ترجمه او تفسیر دا شروع چې د دې نه مخکې یو کم څلوېښت آیتونه مبارکه 39 نمبر آیت مبارکه پورې د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر دا شوی و. نننی چې زمون کم درس دی نو څلوېښتم آیت مبارکه او یو څلوېښتم آیت مبارکه انشاءالله د دې لفظي ترجمه به کوو او بیا به د دې تفسیر او وضاحت دا به بیانو. نو اوله کې تاسو د لفظي ترجمه ته خیال کوئ. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا رایات کړئ نعمتی التی نعمتونه زما التی اغا انعمت علیکم چې ما انعام کړی په تاسو باندې انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې و اوفو بعهدي او پوروالی وکئ په لوز زما په وعدې زما باندې په عهد زما اوفي بعهدکم نو زه به پوره کم لوز تاسو و ایای فرهبون او خاص زمانه ویریږئ خاص زمانه ویریږئ و آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافر به اول کفر کوونکی په دې قرآن باندې اول انکار کوونکی او کفر کوونکی مه جوړیږئ ولا تشترو او تاسو ماخلی بی آیاتی زما فایتونو باندې ثمنا قلیلا لگی پیسې یا لگی عوض او لگا بدلا و ایای فتقون او خاص معنی ویریږئ مخکې آیت مبارکه کې و ایای فرحبون معنی و خاص زمانه ویریږئ او دلته معنی د و ایای فتقون او خاص زمانه ویریږئ نو د دواړو منګه یوه معنا وکړئ وروسته دې بیا فرق بیانو وضاحت هم کو
اوس راځو د تفسیر طرف ته. په دې 40 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین د خپلو نعمتونو تذکره کوي. خو د دې نه چې مخکې کم آیتونه مبارکه ذکر شو، په هغې کې الله رب العالمین د انسانانو د پیدایش تذکره وکړه او بیا عامو انسانانو ته د خپلې بندګۍ دعوت ورکو. عامو انسانانو ته بیا د خپلې بندګۍ دعوت ورکو. نو په دې آیتونو مبارکو کې اوس الله رب العالمین خاص یهودو ته دعوت ورک او دې یهودو ته دعوت د 2 وجو نه ورکوي. یو دا دی چې دوی تورات کې نبی صلی الله علیه وسلم پیژندلی و، د هغه نښې ورته داسې بیان شوې وې او د هغه صفات چې گویا کې دوی په سترګو لیدلی. کله کله د یو څیز دومره وضاحت وشي او دومره صفایې سره د هغه بیان وشي لکه گویا کې چې هغه تا ولیدو. او دغه رنګې سورة الاعراف 150 نمبر آیت 157 کې الله رب العالمین فرمایي او دی یهودو ته وایي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. غټ آیت مبارکه ده، وضاحت به هلته کوي انشاءالله. خود دلته الله رب العالمین فرمایي هغه خلک چې تابعداري وکړه د هغه پیغمبر چې امي دی، لیکل لوستل ورته نه وزده او داسې صفتونه په تورات او په انجیل کې بیان شوي یجدونه مکتوبا، یجدونه چې دوی بیا مومي دقه پیغمبر. نو ګوره پیغمبر علیه السلام باره کې یجدونه لفظ راوړو چې دوی داسې صفات بیان شوي دومره واضحه لکه چې دوی هلته موندلی، لکه چې په سترګو باندې لیدلی. نو یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، نو نیکو طرف ته ورته حکم کوي، د بدو نه منع کوي. او کم چې دوی دپاره پاک څیزونه دي د الله طرفه حلال څیزونه نو هغه ورته واضحه کوي، او کم چې حرام دي نو هغه پې بندوي، د دوی نه بوجونه لرې کوي او هغه توقونه چې په غاړو کې ځان ته پخپله اچولي و، په زور یې په ځان باندې بعضې څیزونه بند کړي و، پابندیان یې په ځان لګولې وې، نو هغه پابندیان یې ترې اوچتوي. والاغلال التي كانت عليهم، نو فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، او چا چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو د ملګرتیا یې وکړه، د ده سره د الله په دین کې ملګری شو، ملاتړ شو. او واتبعوا النور الذي انزل معه، او په هغه رڼا پسې ورپسې شو چې د پیغمبر سره راغلی دا قرآن ته رڼا وویله. اولئک هم المفلحون، نو چې څوک هم په دې رڼا پسې ورپسې شي واتبعوا النور الذي انزل معه، د قرآن دې رڼا پسې چې څوک هم ورپسې شي الله وایي کامیاب دی. نو تاسو هم د قرآن کریم په درس کې ناسي. برحال مقصد مې دا دی چې د یهودو ته تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ډېر واضحه بیان شوي، او دویمه وجه دا وه چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه کې په ګاونډ کې اوسېدل. پیغمبر علیه السلام د دوی ګاونډي و. خو دا زموږ په دې معاشره کې اکثر داسې چې په ګاونډ کې ورسره اوسېږي، ښه عالم به وي، ډېر محنت به کوي، ښه قاري به وي، خو دوی سره قدر نه وي، ځکه چې ګاونډ کې دی که نه، یا یې په رشتهدارۍ کې نو دوی سره څه قدر نه وي، څه فایده ترې نه اخلي، هغه ته داسې د عامو خلکو په شان ګوري. خو چې د لرې ځي نو کم خلک او د بهر کم خلک نو هغوی بیا ډېر قدر کوي، زړه کې وله ځای ورکوي، ډېر عزت یې کوي. نو بهرحال چې چا سره د قرآن او د حدیثو مبارکه او علم دی، یا داسې یو نیک کس دی، خلک خیر طرف ته راکاږي، د خیر او بلایي کارونه کوي، نو د هغه سره محبت پکار دی او ملګرتیا ورسره پکار ده. نو دویم په دې کې بیا دا ده چې مخکې د آدم علیه السلام د خلافت تذکره وشوه،
نو دغه سلسله د خلافت په بني اسرائیلو کې جاری وه، خو د دوی عادتونه صحیح نه و، اخلاق خراب شو، عادتونه خراب شو، خوی خصلتونه خراب شو، سرکشي پکې راله، نافرمانی پکې راله. نو الله رب العالمین دغه خلافت د هغوی نه واغستو او دی چا ته نقل کو؟ دی مسلمانانو ته نقل کو. فی ظلال القرآن دا لیکلي. او یا دا دی چې مخکې یهودو ته اشارتن دعوت و اوس دلته الله رب العالمین صراحتن دعوت ورکوي. مخکې مقدمه بیان شوه و شروع شوه، په مقصود کې شروع وشوه. ګوره د بني اسرائیلو تذکره په قرآن کریم کې دا ډیره راځي او د هغې یو څو وجوهات دي. یو دا دی چې دوی په هره زمانه کې موجود دي او تعداد یې ډیر دی. دا مجوسیان شو او یا سیکان شو یا هندوان شو یا بل شو یا بل شو. نو دا څه زمانه کې یو کله داسې وخت هم راغلی چې دوی پکې اډولوي نه. خو دا یهود چې دي نو دوی په هره زمانه کې موجود دي او تعداد یې ډیر دی. دویمه دا ده چې دا امت په اکثرو ځایونو کې د یهودو نصاراو تابعداري کوي. دا وروستو راشي. بعضې څیزونه داسې دي چې د هغوی دپاره هم شریعت و، نو هغه زموږ دپاره هم شریعت دی، بس هغه حکم موږ ته هم دی. نو ځکه د دوی تذکره دا ډیره راځي. دریم نمبر وایي تحذیر المؤمنین، مؤمنان یری عن الاتصاف باوصافهم، د هغه بدو خویونو نه چې په دوی کې وو. نو مؤمنان یری چې دغه بد خویونه ګوره په تاسو کې چرته رانشي. او څلورمه وجه دا ده چې تنبیه المؤمنین باعدائهم، الله رب العالمین مؤمنانو له خبر ورکوي د دوی په دشمن باندې، ځکه دا خو اوس د یهود خو دشمنان جوړ شوي که. او پنځم پکې وایي اصلاح د یهودو دا هم پکې مقصد ده. شپږم نمبر تصحیح التصور فیهم، چې صحیح تصور دی د دوی په باره کې قایم شي، هسې نه امت مسلمه پې دوکه نشي، د دوکې نه د بچ کېدو دپاره. اووم نمبر وایي دا امت د بني اسرائیلو سره مشابه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان د موسی علیه السلام سره مشابه کړی. وضاحتونه به یې وروستو راځي. نو کم خطاب چې بني اسرائیلو ته نو دا د امت ته هم نو په دې وجه باندې دوی تذکره دا ډیره راځي. بیا الله رب العالمین ذکر کوي یا بنی اسرائیل، دې ته خطاب خاص وی پس د خطاب عام نه. د بنی لفظ اطلاق په ټول اولاد باندې کیږي، او که نارینی که زنانی او نږدې اولادي او که لري، په ټولو باندې د بنی اطلاق کیږي. لکه بنی آدم، بنو آدم، د آدم علیه السلام اولاد د قیامته پورې، نارینی که زنانی ټولو ته شامل دی. او اسرائیل دا د دوو لفظونو نه جوړ دی. په عبرانی یا سوریانی ژبه کې اسر په معنا د عبد سره راځي او ایل په معنا د الله سره راځي. نو دې معنا شو عبد الله. او چا ویلي چې دا په معنا د صفوت الله سره هم راځي. صفوت الله د الله رب العالمین غوره بنده، او دا د یعقوب علیه السلام لقب او صفتی نوم یو، یعنی ای اولاد د یعقوب علیه السلام. او دې کې دې ته اشاره ده چې یعقوب علیه السلام د الله رب العالمین بندگی کړې وه، نو تاسو هم د الله رب العالمین بندگی وکئ که نه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د هغوی نه بیا 12 قبیلې جوړې شوي دي، او په هغوی کې ډېر انبیا او پیغمبران دا پکې راغلي. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله وایي ټول انبیا دا په بني اسرائیلو کې او سیوا د 10 انبیاو نه څومره انبیا چې راغلي دي نو دا ټول په بني اسرائیلو کې وو. سیوا د 10 نه هغه 10 کم دي، نو نوح علیه السلام دی، هود علیه السلام دی، صالح علیه السلام دی، شعیب علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام دی، لوط علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام. او بیا چې څومره عرب دي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دا بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راځي. دا بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راځي. او یو قول پکې داسې هم راغلی دی چې په دې بني اسرائیلو کې 80,000 پیغمبران الله را لیږلي، 80,000 پیغمبران. نو برحال
دا د یعقوب علیه السلام چې کوم 12 زامنو 12 قبیلې ته جوړې شوي دي، اکثر په هغوی کې انبیا وو. دا اذکروا نعمتي التي الله رب العالمین ورته رایادوي خپل نعمتونه، رایاد کوي هغه احسانات، هغه نعمتونه، هغه مهربانۍ زما چې په تاسو باندې مې کړي دي. دا څه مهربانۍ وي نو دا ډېرې زیاتې دي. د الله رب العالمین انعامات او مهربانۍ دا په هر چا دي، خو بیا څه خاص مهربانۍ نو دا یې بعضې خلکو له ورکړي. لکه په هغې کې یو مشري ده چې مشري دوی له ورکړې وه، بادشاهان، سرداران او مشران چې دا به د بني اسرائیلو نه وو. دویمه دا ده چې پیغمبران او انبیان په دوی کې راغلي، نو د ګوره دا مشري چې وله ورکړي دا یو نعمت شو. بیا چې پکې دا کم انبیا الله را لیږلي دي نو دا یو بل نعمت دی. ګوره په دوی کې انبیا را لیږلي دي. دریم نمبر لکه مخکې موږ وویل چې 80,000 یو قول هم پکې شته. دریم انعام لوی هغه دا دی چې الله رب العالمین ورله کتابونه را لیږلي ورته، د دوی د ژوند قانون، شریعت. او څلورم وګوره الله رب العالمین به ورله من او سلوا ورکوله، تیار خوراکونه به راتلل، تیار کپړې، پیزار، دې څیزونو ته حاجت نه و. نو څومره لوی مشقت نه بچو چې خوراک درته داسې شو، نو د لوی مشقت نه بچ. کورونو انتظام یې ورله کړی، د رزق انتظام پوره الله رب العالمین دا کړی دی. نو د لوی محنت او مشقت نه دا بچو زمینداري او باغونه سنبالولو. دا غټې قیسې قطارې خو ټولې دي جوړې کړي. دغه رنګې د فرعون او د هغه د پوج د ظلمونو نه یې بچ کړي او په د کاڼو نه یې ورله 12 چینې روانې کړې. 12 چینې د کاڼو نه روانې شوې قبیلې دپاره خپله خپله، او په خپله زمانه کې دوی په نورو خلکو باندې غوره و. نو دا ټول انعامات دي کنه. الله رب العالمین ورته فرمایي اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، چې ما انعام کړی په تاسو باندې. ګوره په دې نعمتونو کې اوله کې الله رب العالمین په دوی باندې د خپلو نعمتونو ذکر وکړو. دعوت به وروسته ورکوي، خو اوله کې د نعمتونو تذکره ده. وی په دې کې دی چې کله یو کس او ته هغه ته یو خبره کې، خو د هغې نه مخکې ته هغه ته د خپلو احساناتو تذکره وکړي. نو چې تا ورسره کوم احسانات کړي او هغه ورته ته بیان کړي، نو په هغه کې لږه حیا راشي. لکه ته یو کس ته څه سوال او مینت کې او هغه نه مني، نو ته داسې یو کس بوځې چې د هغه سره احسانات دي، نو هغه له ته لږه حیا ورشي چې یاره پلانکې راپسې راوستی و، پلانکې سپین ږیری راپسې راوستی و. دا خلک اکثر رشتې کوي، نو په دې رشتو کې اکثر دوی د ځان سره یو داسې کس بوځي چې د هغه سره ډېر احسانات یې مخ نشي اړولی، حیات یې وله ورځي. نو په دې وجه باندې الله رب العالمین انعامات ذکر کړل چې په دوی کې لږه حیا راشي، چې ګوره الله رب العالمین موږ ته انبیا زموږ نه رالیږلي مخکې 80,000. نو که دا پیغمبر د بنو اسماعیلو نه راغی نو خیر دی که نه. دغه شانتې مشرۍ یې راکړي او زمونږ په نیکونو باندې چې کوم انعامات وشي، په نیکونو باندې دا داسې ده لکه په نوسو باندې چې موشي. نو دا انعامات او دا احسانات ورته الله رایادی چې دا خلک ایمان ته غاړه کیدي، چې دې باوجود یو کس دومره بېمخه شي، دومره بدمخه شي. دا په انسانانو کې د بني اسرائیلو دا خویونه بعضې په دې امتیانو په دې خلکو کې هم راشي. دومره بېمخه انسان ته جوړ شي چې تا به ورسره ډېر احسانات کړي، ډېرې منډې ترړې به دې والي، دنیوي احسانات به دې ورسره یو دینی به دې ورسره. خو خلک خو دینی ته نه ګوري، دنیوي ته خلک ډېر ګوري. دا احسانات به دې ورسره خو که د 2 روپو د سود و زیان خبره راله که نه، د 2 روپو او یا چېرته داسې یو معامله دې ورسره دنیوي راله، نو ستا هغه احسانات، ستا هغه ښېګړې، ستا هغه منډې ترړې او تا چې ورسره څه کړي، هغه هر څه ته بیا هېر شي. د 2 روپو دپاره ته بیا هر څه هېر شوي، دومره بېمخه شي او دومره بې حیا شي چې بس بیا ستا اینو ته کیني، اینو ته دې بیا ناسي، هغه هر څه ته بیا پاتې شي. نو دا د بني اسرائیلو یو خوی دی او په دې امت کې هم دا رانقل په بعضې خلکو کې. بهرحال
نو دلته ځکه الله رب العالمین د نعمتونو تذکره وکړه چې په دې انسانانو کې حیا راشي. نعمتون مفرد دی او مضاف شوی دی، نو چې کله مفرد مضاف شي نو دا مفید د استغراقي، یعنی زما ټول نعمتونه دینی او دنیاوي رایات کوي. دنیاوي نعمتونه من او سلوا، دنیاوي نعمتونه ستاسو دپاره د کپړې پیزار او د وریځې پې سوری کړې وه، او دغه شانتې دینی نعمتونه چې انبیاء ورته رالیږلي وو، انبیا خو دوی کله بیا د دغه انبیاو قدر چې ونه کي که نه، د انبیاو قدر چې ونه کي نو هغه نعمت هم دوی ته څه نعمت بیا نه ښکاري، وړوکی شان ورته ښکاري. لکه یو عالم دی یا یو قاري دی او هغه لګیا دی او ستا بچي ته یې قرآن وښودو، تا ته یې قرآن وښودو، احادیث یې درته وښودل، او سهار له بیا د 2 روپو خبره راله او یا داسې یو معامله دنیاوي راله، نو بس بیا هغه هر څه هیر شي، هغه هر څه، نو د دغه نعمتونو قدر د دوی سره نه وي که نه، ځکه تې هر څه بیا هیر شي. نو دا نعمتونه ته الله رب العالمین کله کله واپس هم والي چې تاسو سره قدر نشته دی، نو هغه نعمتونه ته الله اوچت کي. د هغه عالم او د هغه قاري زړه ته وټکوي، یا یې ته بل ځای ته بوځي، یا ته هغه مدرسه الله د هغه ځای نه لرې کي. نو دا خلک دغه شانتې بیا را روان نسل یې په تیرو کې پروت دي، یا هغه چا چې ویلی د هغه نه قرآن هیر شي، ذهن یې پې بند شي، نورې مصیبتونه بیمارۍ پې راشي، وغورځېږي، شل ګوټ شي، هر څه تې پاتې شي. د دې وجې نه د نعمتونو د احساناتو د دې خیال ساتل پکاري. نو ټول نعمتونه، دینی نعمتونه او دنیاوي، او نسبت الله رب العالمین ځان ته وکړو، اشاره ده د هغه نعمتونو پراخوالي ته چې ګوره دا د الله د طرفه نعمتونه ډېر پراخ، او تخصیص ته اشاره ده چې صرف زما د طرف نه دي. نو نعمتي الله رب العالمین ځان ته نسبت کړی. انعمت علیکم، علیکم معنی ستاسو په پلارانو په نیکونو باندې الله دغه احسانات کړي، او په پلار نیکه باندې چې احسان وشي نو دا داسې لکه په بچو باندې. نو د پلار او د نیکه په شانتې سرکشي مه کوئ، د پلار او د نیکه په شانتې مخ ماړوئ، نافرماني مه کوئ، دشمني مه کوئ. که وم کړه نو په هغې باندې چې څنګه عذابونه راغلي داسې به په تاسو باندې هم راشي. لکه الله رب العالمین فرمایي قرآن کریم کې به بار بار راځي، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. د الله رب العالمین مقه طریقه ده، سنت الله قد خلت من قبل چې مخکې تیره شوي، هغه لښکرې او هغه پوجونه او هغه عذابونه هغه ورسره اوس هم شته دی، هغه د جبریل چغه اوس هم شته دی چې د ټمبم په شانتې اواز به ټوله دنیا به ختمه کړه، ټول علاقه به ختمه کړه، ټول قوم به پکې مردار شو، انسانان به ختم شو. نو اوس هم د الله رب العالمین سره شته، هغه زلزلې ورسره اوس هم شته دی، هغه طوفانونه ورسره اوس هم شته دی، او هغه بیماری او وباګانې ورسره اوس هم شته دی، هغه تندرونه ورسره اوس هم شته دی، هغه بارانونه ورسره اوس هم شته دی. څومره عذابونه چې مخکې راغلي د کاڼو بارانونه وغیره، دا ټول سنت الله التي قد خلت من قبل، او د الله طریقې له به ته بدلېدل نه یي، چې عذاب یې راشي نو د انسانانو په یو بل باندې زړه سوځي، خو د الله عذاب داسې چې انسان ته بیا نشي خلاصېدی. نو سرکشي مه کوئ، ګنې هغه شان عذابونه به درکړی شي. نو په تاسو باندې احسانات شوي دي. نو د نعمت د یادولو مطلب دا دی چې تاسو شکر وباسئ، توحید ومنئ او رسالت باندې ایمان راوړئ، دا څیزونه، او د الله رب العالمین د آیتونو تکذیب مه کوئ، او په ژبه باندې یادولم یو نوع شکر دی ښه چې په ژبه باندې یادی، لکه حدیث کې راغلی دی، امام ترمیزی رحمه الله حدیث نقل کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن من اسنا فقد شکره ومن کتم فقد کفره. چا چې د الله رب العالمین ثنا وویله د شکر ادا کړو په ژبه باندې چې د الله رب العالمین نعمتونه یو کس یادی، شکر یې ادا کړو، او چا چې پټ کو نو د ناشکري وکړه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي واما بنعمت ربک فحدث، ستا د رب چې کوم نعمتونه دي نو بیانوي، او
بیا یو کس باندې الله رب العالمین نعمتونه کړي نو په کار ده چې د نعمت اثر په ده باندې ښکاره شي که نه نعمت خو به نه پټې که هغه ستا صلاحیتونه دي او که مال دولت کې باندې الله رب العالمین دغه نعمت خپل کړی دی لکه یو مالداره صحابي دی د ابوالاحوص پلار مالک بیکاره جامې اغوستې وې بیکاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي فلیرا اثر نعمت الله علیک په کار ده چې د الله رب العالمین د نعمت د اثر په تا باندې ښکاره شي الله درله مال درکړی دی نو ښه ښکلی ګاډی ځان له واخله او پکې ګرځه الله رب العالمین مال درکړی دی نو ښې ښایسته جامې ځان له واله قیمتي جوړه واله قیمتي پیزار واله ښه ښکلې ګړۍ واخله او دغه شانتې نور چې کوم ستا ضروریات دي نو ښه څیزونه ځان له واله او خپل ژوند کې استعمال کې راوله دا نه چې الله په له ښه مال ورکړی دی او د شلېدلې جامې اغوستي زړې جامې اغوستي زوړ پیزاري چې سمه سرمنې تې نیستي که نه نو نی پرېږدي الله پې رحم کړی ښې پیسې ورسره خو دا بوټانې چې 5 پیرې نی ګنډلي که نه او یا دا چپړې وستن بیا پسې راغستي په خپلې ګنډي نو 3-4 ځای چې تې ټکونه نیستي نو نی پرېږدي او دغه شانتې جامې شوې نور شو نو په کار ده چې یو کس باندې الله رحم کړی دی نو چې دی ښې جامې ځان له واله اسراف هم مه کوه چې 10 جوړې والې 2-3 جوړې د ضرورت واله خو قیمتي واله وخت هم ډېر اړئ دغه شانتې پیزا ځان له ښه قیمتي واله ځان له یو ګاډی واله په زول پکې مه ګرځه اسراف مه کوه خو ښه ګاډی واله ښه سورلي دا خو به صحابه کرامو به ښه خاصونه ساتل ښه اوښان به ساتل الله در باندې احسان کړی دی پیسې در سره دي راځي او تا کور کې خلکو له په باتینګړو باندې او په ټینډو باندې او په ټیپرو باندې او په ګوپي باندې دی ولړه پوخ نو ښه خوراکونه راوړه کور ته په خلکو باندې وک اسراف نه به ځان ساتي دا اسراف کې نه راځي چې ښې کپړې ښه پیزار ځکه وایي ان الله جمیل یحب الجمال الله رب العالمین په خپل هم ډېر ښایسته ذات او ښایست خوښوي او دا لباسونه چې پیدا کړي دي نو دا هم د ښایست دپاره پیدا کړي دي نو بیا احادیثو مبارکه په دې باندې ګڼ دي اذا اتاک الله مالا فلیرا اثر نعمت الله علیک چې کله تعالی الله رب العالمین مال درکړی دی نو په کار دی چې د هغه الله رب العالمین د نعمت اثر په تا باندې ښکاري شکر د الله ادا کې څوک درته وایي څنګه حال دی الحمدلله هر څه ډېر تیر دی د الله شکر دی الحمدلله علی کل حال دا نه چې څوک ته تپوس وکړي دا هو مړه پلانکي ځای کې مې دومره بندې دي هغه ځای کې مې دومره بندې دي او بس قرضونه دي او کاروبارونه هم ټول ولاړ دي او په ټیم څه نه کوي او داسې خواره خوله ورته وخوځوي که نه چا تپوس کړی هغه اریان شي زړه کې وایي چې ما څه سوی چې وله مې ورکړي وی داسې بار څه ډېري خاصې عادت یې دا جوړ شوي هر چاته پر یاد کړي نو د الله رب العالمین د نعمتونو اثر په ځان باندې ښکاره کړه مال یې درکړی دی ښې صدقې ته ورکړه جوماتونه دي مدرسې دي کونډې دي یتیمانان دي غریبانان دي روژه را روانه ده د اوس نه چې چا په چم ګاونډ کې کونډې دي یا یتیمانان دي او یا داسې مسکینان او غریب خلک دی کار روزګار یې نشته بیماران دي د اوس نه وله وړه والی غوړي ورله والی چیني ورله والی کجوري ورله والی د اوس نه ورله نغدې پیسې ورکوي چې دا روژه ده چې ښه ښکلې تېره کړي او ستاسو هغوی چې په دې رزق باندې څومره روجې نیسي پېشمني پې کوي روژهماتې پې کوي عبادتونه پې کوي ستا به ورسره عیسوي که نه نو بهرحال دا خو به وروستو بیا د دې وضاحتونه په خپل ځای کې راځي خو دلته مې ورته صرف اشاره وکړه واوفو بعهدي اوفي بعهدکم الله وی پورا کوي زما وعدې نو زه به پوره کم تاسو سره خپله وعده زما لوزونه پوره کوي نو زه تاسو چې مې کم لوز کړی به زه پوره کم د دې نه مراد څه دي نو یو خو دا دی چې العمل بکتاب الله لوز دا دی چې عمل به کوئ د الله په کتاب باندې سورة البقره 63 آیت کې به راشي آیتونه ورسره نه ویم ښه که آیتونه ویم نو بیا خبره ډېره لرې ځي مختصر یې واورئ دویم توحید اختیارول دا لوز دی یعنی د شرک فی العبادت نه ځان ساتل سورة البقره 83 نمبر آیت 3 کې به راشي دریم د والدینو د یتیمانانو رشتهدارانو مسکینانو حقوق ادا کول
سورة البقره 84 نمبر آیت مبارکه کې برایش. 4 نمبر خلکو ته دعوت د دین کول. 5 نمبر اقامت الصلاة. 6 نمبر اداء الزکاة، ادا کول د زکات. 9 نمبر د ناحق قتل نه ځان ساتل. 8 نمبر یو بل به د کورونو نه شړی او نه به وباسئ. څوک به دومره نه تنګی چې په دې باندې مجبوره کې و د کور نه وځي. سورة البقره 83-84 کې برایش. 9 نمبر الایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم و اظهار صفته، ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او داغه د صفاتو اظهار کول. 10 نمبر خلکو ته د الله رب العالمین د کتاب تشریح او تفسیر کول. د الله دین بیانول، قرآن بیانول، احادیث بیانول. سورة آل عمران 180 کې برایش. 11 نمبر اقامت الصلاة ایتاء الزکاة او ایمان په ټولو انبیاو باندې او د هغوی د دین امداد کول او په دین حق باندې خرچه کول، خپل مال پې لګول. 12 نمبر تقوا اختیارول او په ټولو آیتونو مضبوط ایمان لرل. 14 نمبر توحید ربوبیت منل. سورة الاعراف 156 کې برایش. بهرحال دا ټول دی و اوفوا بعهدی کې راځي. نو الله رب العالمین دوی ته دا ویلي چې زما پیغمبران به منئ، کتابونه به منئ، زما حکمونه به منئ، د پیغمبرانو طریقې به خپلې کوي. نو تاسو سره الله وایي زما الله اوس د مغفرت دی او د جنتونو دی. بیا د الله رب العالمین له اوس څه دی، که ستا نه څه خطا او کمی شوي الله بیا درته معاف کوم او د دې په بدله کې به الله وایي جنتونه درکم. امام قرطبي رحمه الله لیکلي هو عام فی جمیع اوامره و نواهیه و وصایاه فیدخل فی ذلک ذکر محمد صلی الله علیه وسلم الذی فی التوراة. امام قرطبي رحمه الله وی دا عام دی په ټولو اوامرو نواهیو کې او په ټولو حکمونو کې و وصایاه. نو په دې کې داخلیږي ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په تورات کې هغه اوامر او هغه نواهی چې پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره هم ده. 2 نمبر وی اوفوا بعهدی فی اداء الفرائض علی السنة والاخلاص، وی تاسو پوره کوي زما وعده په ادا کولو د فرایضو باندې په سنتو علی السنة والاخلاص چې هغه د پیغمبر په طریقه باندې یو اخلاص پکې. نو اوفی بقبولها منکم ومجازاتکم علیها، نو پورا به درنه قبولم کم الله و یو پورا بدلی بم در درکم. نو اوفوا بعهدی، نو اوفوا بعهدی فی العبادات اوفی بعهدکم اوصلکم الی منازل الرعایات، چې تاسو پورا کوي زما وعده نو زه به تاسو ورسوم جنتونو ته. و ایای فرهبون، نو ارهبو ایای ان کنتم راهبین عن شیء فرهبون، نو خاص زمانه ویریږئ. د رهبت چې دی نو دا د الله رب العالمین نه یرې ته ویلی کیږي او د دې سره قریب المعنا څه کلمات دي قرآن حدیث کې استعمالیږي. نو هغه زده کوئ دلته وپېژنئ، نو انشاءالله ځای په ځای چې راځي نو تاسو ته به یادي. لکه یو دی رهبت، وی خوف مع حزن و استراب. خوف چې یره په سړي باندې راشي، مع حزن خود دی پکې غمجن هم دی، غم او فکر هم ورسره دی، او داسې استراب په ده باندې راغلی یو کیفیت یره هم پیدا او زړه باندې دا یره راغلی، دې ته خوف ویلی کیږي. 2 نمبر خوف مع تحرز، دا یره ورسره د ځان دپاره دی بچاو هم ګوري، نو دې ته رهبت ویلی کیږي. او یا خوف مع حرب، هغه یره چې انسان پکې تیښته کوي نو دې ته رهبت وی. پرهبون، نو دا درې خو دې وضاحتونه شو. هغه یره چې هغې سره سړی غمجني او داسې مضطربي. 2 هغه یره چې د هغې سره بچاو هم د انسان ګوري ځان له، او هغه یره چې دی ورسره په تیښته کې هم دی نو دې ته رهبت وی. 2 د تقوا، لکه و ایای فتقون، هلته موږ معنی کوو زمانه ویریږي.
نو هغې ته وایي خوف مع حزم، وایي هغه یره چې هغې سره هوښیارتیا ورسره وي. او دریم نمبر خوف دی، خوف وایي هرب القلب من حلول المکروه عند استشعاره. د یو مکروه او ناکاره څیز د راتلو په وخت کې چې کله د هغې احساس د انسان سره کېږي نو دې ته خوف وایي، یره. یو داسې شی دی چې ته نه خوښې او هغه راغی، هغه کار وشو، د هغې په وخت کې چې ستا زړه ته کوم احساس کېږي نو دې ته خوف وایي. څلورم دی خشیت، وایي خوف مقرور بالمعرفة مع تعظیم المخشی عنه. هغه یره چې معرفت هم ورسره وي او د چا نه چې یره کوي نو د هغه تعظیم هم ورسره وي. د الله رب العالمین نه ستا زړه کې خشیت الهي چې ورته وایي نو ته خپل اله پیژنې. او دویم دا دی چې د هغه تعظیم هم ستا په زړه کې دی او په تا ته یو رعب راغی نو دقې ته خشیت وایي. بل دی وجل، نو رجفان القلب لذکر من یخاف سلطانه وعقوبته. د زړه رپېدل د هغه چا د یادولو د وجې نه چې د هغه د قوت او طاقت او د هغه د زورورتیا نه یره په انسان باندې راځي، ته وجل وایي، وجل چې زړه باندې رپېدل راشي د هغه چا د وجې نه چې د هغه بادشاهي هم غټه ده او د هغه سره سزاګانې هم ډېرې سختې دي او دغه یره چې راشي ته وجل وایي. او یو بل پکې دی هیبت، نو وایي خوف مقارن للتعظیم. هغه یره ده چې دې سره تعظیم هم ورسره وي. اووم نمبر ټکی راځي اجلال، نو اجلال هم یرې ته ویلی کېږي، وایي تعظیم مقرون بالحب. داسې تعظیم چې د هغې سره محبت یو ځای شوی نو دغې ته بیا اجلال ویلی کېږي. یو کس دی د هغه تعظیم دې په زړه کې دی او محبت دې ورسره دی، محبت دې ورسره دی او هغه ډېر اوچت هم دی نو دې ته اجلال وایي. او ابن قیم رحمه الله فرمایي وی علی قدر العلم والمعرفة یکون الخوف والخشیه. په کومه اندازه باندې چې ستا علم دی د هغه په باره کې او معرفت دی نو یره او خشیت به په تا باندې هغونه راځي. یو بل ټکی استعمالیږي اشفاق، وی ظهور اثر الخوف فی ظاهر البدن. په ظاهري بدن باندې چې د یرې آثار ښکاره شي نو دې ته اشفاق وایي، ړچ په سړي باندې ولګي، رنګ یې متغیر شي وغیره. نو دا اته قسمه الفاظو چې دا ما بیان کړل خو د دې معنی ټول یره راځي، خو د یره کې لږ فرق بیا نو هغه ورسره ذکر شو. اوس یره به د کومو څیزونو نه کېږي نو خوف من عذاب الله، یو د الله رب العالمین د عذاب نه یره. دویم خوف عن عظمت الله، د الله رب العالمین د عظمت یره. بیا خوف القطویعت، دې ته خوف القطویعه وایي. قطویعه معنی کټ کېدل، چې یو انسان د ګناه په وجه د الله رب العالمین نه لرې شي او کټ شي نو دا هم یو یره وي که نه، مؤمن سره به دا یره وي. څلورم نمبر خوف عن الذنوب، د ګناهونو نه یریدل. خوف عن عدم قبول الاعمال، دا یره چې یره عملونه مې هسې نه چې قبول نشي، زه خو مونځ کوم، زه خو د قرآن درس ته کښېنم خو هسې نه الله یې قبول نه کړي، دا هم یو یره زړه کې راځي. شپږم نمبر الخوف عن سوء الخاتمه، انسان یریږي چې زه خو اوس نیک نیک عملونه کوم، منځونه کوم، هر څه کوم، هسې نه آخره خاتمه مې خرابه نشي. حدیث کې راځي یو کس به لا یعمل بعمل اهل الجنه، د جنتیانو عمل به کوي چې د مرګ ټیم یې راشي نو دی به داسې یو کار وکړي چې هغه مخکې عملونه بیا ټول برباد شي او دی به جهنمي جوړ شي، الله هم دې ته وساتي. اووم نمبر یره د عملنامې نه د قیامت په ورځ باندې انسانان به د خپلو عملنامو نه سخت یریږي. او اتم نمبر خوف او یره د غلطو اسبابو نه، نو دا خو هغه د یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، د هغه آیت مبارکه وضاحت چې دا وشو، د کلماتو د هغې مقصد دا بیان شو. اوس دا ورپسې چې کم آیت مبارکه دی د دې وضاحت طرف ته راځو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم،
نو مخکې آیت مبارکه کې توحید دعوت، اوس په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین په قرآن او په پیغمبر باندې ایمان راوړلو طرف ته دعوت ورکوي. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان راوړئ په هغه څه باندې چې ما رالیږلي تاسو ته، تصدیق کوونکي د هغه څه چې تاسو سره دي، او مه کېږئ اول انکار کوونکي په دې باندې یهودو ته دعوت ورک. نو په دې آیت مبارکه کې 2 اوامر دي او په دې کې 2 نواهی ذکر دي. آمینو نو دا امر دی، او ولا تکونو دا نهی ده، ولا تشترو او دام پکې نهی ده چې تاسو ما اخلئ، او و ایایا فتقون زمانه ویریږئ. نو 2 اوامر او 2 نواهی دا پکې ذکر دي. بما انزلتو دینه مراد قرآن کریم دی، هغه چې ما را لیږلی دی قرآن. مصدقا دا لفظ قرآن کریم کې 12 کرته راغلی، مصدقا دا به راځي رستم، او 2 قسمه دا استعمالیږي. د تصدیق لفظي معنا دا رښتینی کوونکي قرآن، نو قرآن کریم مصدق دی د تورات او د انجیل، تصدیق کوي کنه چې دغه رښتینی کتابونه او د الله رب العالمین د طرفه. او ولا تکونو اول کافر به، تاسو اول انکار کوونکي په دې باندې مه جوړیږئ. نو دلته یو سوال راځي چې دوی نه مخکې خو د مکې مشرکانو انکار کړی، د مکې مشرکان چې وو نو هغه اولني کافران خو هغه وو، نو دلته څنګه وایي چې ولا تکونو اول کافر به؟ نو علامه قرطبي رحمه الله جواب کوي ولا تکونو اول کافر من اهل الكتاب، په اهلی کتابو کې اولني کافران مه جوړیږئ. او به کې کم ضمیر دی نو قرآن ته یا رسول ته راجع دی، او دواړو ته دې راجع کول چې دي راتاوخل دا صحیح دي. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، الله وی تاسو ما اخلی زما په آیتونو باندې عوض او پیسې لګي. د دنیا او د دنیا د خواهشاتو په وجه چې کم لږ او پانی دي، د دنیا خواهشات او دنیا دا لږ دی او پانی دي، نو قرآن نو د الله د پیغمبر نه انکار مه کوئ. نو دلته ذهن ته سوال راځي چې وړوکی ذهني، تاسو ما اخلی زما په آیتونو باندې لږې پیسې، نو ډېرې به پیلو، نو ته ډېرې څه ته وې؟ دا ټوله دنیا په دې ټوله دنیا کې چې څومره سره زر دي او سپین زر دي او څومره څه پکې دي، نو دا ټول د قرآن مقابله کې لږ دي. نو لږ پې مالی، نو ډېر به اخلو او ډېر اخلی، نو ډېر څه شی دي، هغه ډېر چې دي هغه جنتونه دي. ښه، نو جنتونه پې واخلی خیر دی، خو دا دنیا پې ما اخلی. په دې باندې به تاسو انشاءالله پوه شوي. الله رب العالمین فرمایي تاسو ما اخلی زما په آیتونو باندې لږې پیسې، لږ څه پې ما اخلی، لږ عوض. نو خلک وایي ډېر به پې اخلو او ډېر به پې اخلو. نو دا لږ څه شی دی او ډېر څه شی دی دا وپېژنه. لږ چې دی نو دا ټوله دنیا، د ټولې دنیا سره زر او سپین زر او څه چې په دنیا کې دي دا ټول لږ دي، نو دا ما اخله، دنیا ما اخله. او ډېر چې دي هغه واخله چې هغه جنت دی، د الله رضا ده، هغه څیزونه دي، نو هغه پې خیر دی واخله. په دې ځای کې بیا د مفسرینو په دې باندې لیکل کړي دي چې آیا په تعلیم د قرآن باندې پیسې اخیستل څنګه دي، په امامتۍ باندې پیسې اخیستل څنګه دي، او دغه رنګې په اذان باندې پیسې اخیستل څنګه دي مؤذن. نو په حدیث مبارکه کې خو په تلاوت باندې یو کس لاړی او د چا کور کې تلاوت وکړو او بیا د هغې پیسې اخلي. امامت باندې چې چاله امامتي کوي او اذانونه کوي او په دې باندې پیسې اخلي، نو په دې باندې هېڅ دلیل نشته، په دې باندې څه دلیل نشته، نو په دې باندې پیسې اخیستل هم نه دي په کار. او په تعلیم د قرآن باندې پیسې اخیستل دا جایز دي. تعلیم د قرآن دا د وخت پیسې اخلي، ځکه چې ستا بچو ته ناست دی او قرآن ښایي سهار نه ماښامه پورې، نو ده چې دا کم وخت دی له ورکړی دی، نو دی به ځان له خوري وسکي څه، دی به کوي څه. د دې وجې نه د ضرورت ته د دغه کتلي دي د فقهاو. نو هغوی وایي چې یو کس په جومات کې امام دی نو دی هم تنخوا اخیستی شي، ځکه دی به هم په دې جومات کې مونځ کوي، بل ځای ته نشي تلی، نه تجارت له تلی شي، اخیستلو خرڅولو له هم نشي تلی، نو دی به دلته وي، نو دله به دا ضروریات چې کوم دي د خوراک خرچه وغیره، دې کې ګڼه حدیث دي د طرفینو دلایل دي، اختلاف دی. نو که اوس هغه ذکر کوم په هغې ځان له ګنټه لګي،
خو بهرحال کله چا وس کېږي نو په دې څیزونو د پیسې نه الیو، که وس یې نه کېږي نو څه به کوي؟ او که ټول خلک بیا خو به خلک ځان له ګټې وټې کوي، نو دا درس و تدریس او تعلیم او تعلم دا سلسلې ته پې نقصان رسي. نو د دې وجې نه دې ته خرچه ورکول، د خوراک خرچه، ډاکټر وغیره، لکه نن سبا موږ دا ووایو چې 25,000 روپۍ باندې هغه ګزارحال ژوند 13,000 روپۍ میاشت، نو هغه ګزارحال ژوند پې تېرېږي. اگر چې په دې زمانه کې هم د امامانو تنخواه 8,000 او 6,000 او 15,000 10,000 چېرته به کې ډېر ښه امامي 15,000 تنخواه به نه وي. په دې وجه باندې چې هغه دا ټیم پابند دی، په دې ځای کې را بند دی، نو که دغې پیسې وله ورکړی شي، نور خو د تلاوت عوض نشته، د امامت عوض نشته. دغه رنګ یو مؤذن دی نو د اذان به څه عوض وي؟ دنیا ټوله د هغې عوض نشي کېدی. نو علما وایي چې دا پې جایز دي. او هغه تفصیلاتو طرف ته نه ځم چونکې ټیم زموږ ختم دی. دوباره لفظي ترجمې ته ګورئ. یا بني اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا رایات کئی نعمتی زما نعمتنا التی اغا انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم پتاسو باندې، و اوفو او پوروالی وکئی بعهدی زما فلوز باندې، نو اوفی بعهدکم زما پورا کم لوز تاسو، و ایای فرحبون او خاص زمانه ویریږئ، و آمینو بما انزلتو او ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی، مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي، ولا تکونو تاسو مه کېږئ اول کافر به اول انکار کوونکي، اول کفر کوونکي په دې قرآن یا په دې پیغمبر. مخکې ما وویل ضمیر د بیهي قرآن ته راجع کیا ام ټیک دی، او که پیغمبر ته راجع کیا نو ام ټیک دی. ولا تشترو او تاسو ما اخلی بی آیاتی زما په آیتونو باندې ثمنن قلیلا لږ عوض لږې پیسې، و ایای فتقون او خاص زمانه الله وی ویریږئ. په دې ځای باندې زمونږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب، ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ له راک. الله د عمل توفیق پرې راکړه، نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه، او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه. زړونه هم پرې الله صفا کړه، مشکلات او پریشانونه هم وساته، او ګناهونه هم الله معاف کړه. زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه، پریشانۍ یې ختمې کړه، د بیمارونو یې وساته. الله زمونږ مردگان وبخه، او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه، ذلت او رسوایي نه هم پکې وساته، او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه، او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.